أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول الله. دا په کمردین ګړی کې نن یو ګستاخي قرآن او یو د خدای رسول ته کنزل کولو والا نن ما جهنم ته ورسولو. نن څو میاشتې مخکې دا سیفشان نومې کس و ظاهرشاه زوی دلته کې چې اساته نظر هغه قرآن مجید روبغولو ځمکې له روبغولو او تیلې ورته کولو. بیا د هغه ځای خلکو منې کو رپورټ یې پې وکړو تاڼې ته لاړو. څو میاشتې هغې منټلي ډسټرب کې واچولو. 2-3 میاشتې هغې تاڼه کې تېرې کړې. بیا 2-3 میاشتې پس چې راووتو دغه ځای ته زموږ خپل ځای دی پټیم دی. دغه ځای کې ټول خلک د یو ځای بل ځای خلک دي. ما کړه یوړه ما خپل کور جوړ کړو. دغه ځای کې د بیا دوباره دا حرکت وکړو. ما هغه ټایم سره دی لرې کولو خو ما ترونو مزدوران وویل چې بس پرېږده او دا چل دی او هغه چل دی او سله پې ځان وکړي او دا دي واغه دي زما غصه چې کوم دی هغه سړکه هغه نن بیا چې دی راووتو څه د هغې راغه مسله او ښځې ته یې ډایرکټ وویل چې د خدای لوري نو آیا دا الفاظ خدای پاک سره د خدای پاک اولاد او بچي لري یا د چا دغه دی نو دغسې قسم کې خبرې ده بلکل کولې هم بیا کولې لکه داسې نه وه چې ګینې پټه او پناه نه ښه سره عام به دا خبرې کولې. خو دغه دی کې چونکې څوک د بن نه راغلی څوک د مروتو نه راغلی څوک افریدی څوک د یو ځای عموما غریب عاجز خلک دي دغه علاقې ښه خلک دي او هغې چې کوم دی هغې په دغه وجه باندې چې دا یو کور هم راغلی مسافر راغلي وو او دی د خدای وروکې هم دغه خیرې او دغه بیا کولې. ما ویل زه انشاءالله چې کله هم د زما مخکې داسې خبره وکړه نو ما ویل زه به په ده باندې د خپل کور چې دی زما 50 مرلې اخیسته لوی کور دی غوا او حساب کتاب زما ټول ښه برابر دی ښه خسته شکر دی وروڼه لرم ښه مزېدار ښه کار مې روان و. خو چونکې چې زه کلمه وایم او اسلام مې قبول کړی دی نو دومره په ټیټو سترګو باندې دومره بېغیرته دین او بېغیرته زه د دې داسې مضبوط دین پیروکار نشم جوړېدی. که هر څه کېږي بس کېږي به چې ما له هر څه راځي. خو ما دغه سړی اوس ښه مزېدار یو 10 ډزه مې ښه پوره وویشتو ښه په نرم یې وویشتو. برای مهرباني زه چې د کوم رشته داران دي او یا کوم پولیس والا دي چې کوم دغه کوي انکوایري کوي ښه څه انکوایري دي وکړي. باقي که د رشته دار د ما خلاف زه قرآن باندې لاس ږدم چې زما د سره څه نور داسې په یو قسم زما ده ته په زړه کې جذبه نه ده اوچته شوې سیوا صرف مخص د الله لپاره په قرآن باندې لاس ږدم چې ما صرف د الله لپاره ویشتی دی چې ما کلمه ویلې ده او زه د کلمې لاندې وخت تېروم دا خو لا دی چې سر کې ښکرم شي هم زه هغه سړی به مولم دا خبره پکې نشته. باقي بعضې خلک خبرې کوي چې مازغې خراب دي مازغې خراب دي. زه د زیات لیونی یم زه په لیوني مشهور یم چې ده داسې لیونی خراب لیونی دی مازغې خراب زما داسې مازغه خراب دي. لهذا برای مهرباني چې د ده خلاف څوک څه دغه کوي که خپل خپلوان رشته داران پیل دي هغه ماحول ته وګوري هغه ماحول کې تپوس اختونه پوښتنه وکړي. اوس هم دغه ځای کې لسته کسان موجود وو پس د هغې نه دی بیا دي هغسې وکړي. نو بس ما دغه څو خبرې عرض کړي او د قرآن محافظ انشاءالله چې زه به بیا هم د قرآن محافظ به خپل سر هم د الله نه کول داسې دشمنۍ دی ما ته خدای پاک یو زر رافیقې کړي. زه ترې وروستو نه یم د ښو ځوانانو یې رافیقې کړي. دا خو لا خلک په بوډاګانو لیونو کې اچوي د ښو خلکو د خدای پاک ما دې ورسوي هغه ځای ته او ما دې په خدای پاک دوړه کړي ما دې په خدای پاک لیونی کړي. والسلام.